قبلهم مخکې د دیونه من قریة هیڅ کلیوالو اهلکناها هلاک کړلي موږ هغې لره افهم یؤمنون آیا پس دیو ایمان راوړي وما ارسلنا او نه دی لېږلی مونږه قبلکه مخکې ستانه الا رجالا مگر سړي نوحي الیهم وحیم کوله مونږ هغیو ته الا رجالا نوحي الیهم د دې نه معلومه شوه چې انبیا دا راغلي په رجالو کې په سړو کې فنساء ښځو کې نه دي راغلي فاسألوا اهل الذکر پس تپوس وکړئ د خاوندانو د علم نه ان کنتم لا تعلمون که تاسې نه پوهیږئ فاسألوا اهل الذکر تفسیر قرطبي کې دی چې د دې آیات نه معلومه شوه چې د اهل جاهل د پاره احکام د شرعیت چې معلوم ورته نه وي نو په دې باندې واجب دی چې دا د یو پوه عالم نه تپوس وکړي نو د دې جاهل انسان د عالم دا تقلید دا په واجب دی چې دا د عالم تقلید وکړي او د عالم نه ځان پوه کړي فاسألوا فاستپوس وکړئ اهل الذکر د خاوندانو د علم نه ان کنتم لا تعلمون کچری تاسې نه پوهیږئ وما جعلناهم جسدا او نه دي ګرځولي موږ هغې لره جسدا داسې جسي لا یاکلون الطعام چې نه خوري خوراک لره وما کانوا خالدین او نو هغې همیشه اوسېدونکي ثم صدقناهم بیا رښتینې کړه پوره کړه مونږ هغې لره الوعد وعده فانجیناهم پس بچ کړه مونږ هغې لره ومن نشاء او هغه چا لره چې غوښته مونږه واهلکنا المسرفین او هلاک کړه مونږه المسرفین زیاتې کوونکي لقد انزلنا الیکم کتابا یقینا را لېږلی دی مونږه تاسې ته کتابا کتابو لقد انزلنا الیکم په دې کې ترغیب دی قرآن کریم ته لقد انزلنا یقینا را لېږلی مونږه تاسې ته کتابو چې په دې کې شرافت ستاسې دی په دې کتاب کې ستاسې شرافت دی ستاسې عزت دی پکې لقد انزلنا الیکم یقینا را لېږلی مونږه تاسې ته کتابا کتابو فیه ذکرکم چې په هغې کې نصیحت دی یاد ستاسې دی نصیحت یا یادو افلا تعقلون آیا پس دا عقل نه کار ولې نه اخلئ وکم قصمنا من قریة او ډېر هلاک کړلې مونږه من قریة دا کلیوالو نه کانت ظالمة چې و ظلم کوونکې وانشأنا بعدها قوما آخرین او پیدا کړو مونږه وروستو د هغې نه قوما آخرین قوم نورو فلما احسوا پس هر کله چې ولیده هغې بأسنا عذاب زمونږه اذا هم منها یرکضون ناڅاپه هغې د دغې نه منډې وهلې کله چې زمونږه عذاب دې ولید کله چې د الله تعالی عذاب ولید نو بیا یې د هغې نه منډې والې لا ترکضو منډې مه وهئ مه تښتئ ورجعوا واپس شئ الی ما اترفتو هغه مالونو ته چې مسکړی شوي وئ فیه په هغېو کې ومساکنکم او کورونه خپلو ته لعلکم تسألون شاید چې تاسې نه تپوس وکړی شي قالو ویل دیو یا ویلنا های ارمان دی مونږ لره انا کنا ظالمین یقینا و مونږه ظلم کوونکي فما زالت تلک دعواهم پس همیشه وي تلک دعواهم دغه چغې د دیو حتی جعلناهم حصیدا تر دې چې وګرځول مونږه دیو لره حصیدا دلدل خامدین ساړه مړه شوي وما خلقنا السماء او نه دې پیدا کړي مونږ اسمان
د دې ځای نه اوس دویم باب دی تر د 29 آیاته پورې او په دې کې امور ذکر کوي دلایل عقلیه او رد مشرکینو کوي او په دې کې ترغیب ورکوي کتاب الله ته قران کریم ته او نفي د شفاعت قهري چې په قیامت کې فالله باندې څوک په زور باندې شفاعت نشي کولای وما خلقنا السماء ندی پیدا